د شهید مقام صرف وورا مرتبه وورا هغه سوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں یغفر للشهید كل ذنب الا الدين نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں یغفر للشهید كل ذنب د شهید د پاره هر ګناه معاف کیږي دغه هر ګناه کړه دې معاف ده دغه هر ګناه کړه دې معاف ده الا الدين لیکن صرف قرض وطن معاف کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی قرض وطن ځکه نه معاف کیږي چې دا پردې حق ده پردې حق الله د خپل طرف نه بخي شهید ته ټول ګناونه معاف کیږي کچرته چاته کنځل کړی دي چاته بدواینا کړی دا چا سره زیاته کړه مثال په تور حقوق الله کې هغه زیاته شمار شو دا چې زیاتی کړی دي چرته غلط کار دي نشوي دي چرته بدخله دي نه خوځېدلی دا الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې الله وتعالى ټول معاف کوي الا الدين سوا د قرض وته نه معاف کوي لیکن محدثین د حدیث تلاندې ذکر کوي وره چې دا قرض وته معاف کوي قرض وته څه کوي معاف کوي دا غي طریقه ولای چې د چا په قرض دی د چا په قرض دی دی برا واستلې شي و به ویل شي وتا چې دا پلان کې دی ستا په د باندې قرض وو ته دا قرض معاف کوي کنه معاف کوي دا قرض وتا معاف کوي کنه معاف کوي کدی وای چې نه معاف کو الله وا دغه قرض په بدله کې د خپل شان مطابق دغه سړی له نیکه ورکه او شهید بسکی معاف چې ستا قرض ما د خپل طرف ادا کو اغله به د قرض په بدله کې نیکه ورکه اخرت کو پیسې سم نه چلی کچر د مثال په تور دغه سړی وی چې ما معاف کړی دی نو الله داسیو رحیم ذات ته چې الله وو ته وی چې تا شهید ته دا قرض ددو معاف کو نو ما ته د په سر کې معاف کړی دوانو ته جنت ته کښ وای چې مال نه کې راکنه کې بوله ورکی د قرض په بدله کې بیا ورله وته للی شي نیک اعمال او بد اعمال کچر د نیک اعمال برابر شو جنت ته بلاړ شي کچر دا نیک اعمال کم شو بیا الله غفور رحیم دې که معاف کو معاف شو کو معاف نه شو بس په حساب کتاب وسروش لیکن کا شهید ته دغه د قرض معاف کوالتا نو الله هم دغه کس دا قرضدار ہے چې دا قرض ولا چا ور کړی دی هم دې جنت ته بوزیم دا شهید جنت ته